کوم ځای کې چې وشوه نو ډېر کلوز سی سی ټي وي فوټیج ملاو شو دغه سی سی ټي وي فوټیج په مدد سره موږ ته کیس آسان شولو. نه ایس نشه کول چې دغه وخت او نه سکول واړې دوه لونه وي هغې دپاره دغه لس شل روپۍ مزدوري کوله چې او دا ګاډی سر پردی و دی وله په دانده باندې ورکړي و. علاقته له داسې برآمد ده چې هغه د ویني چرمه فلاني ځای کې ایښی دی هغې ته به مونږ ټیم تیارېږي ځي به راولو بیا سانه چې یو ځای شو لکه کارخانو ته لاړو هلته نه نشه راواغېسته ښه صحیح سم دم راسره او بس انسان یې نشه کې لکه خوی سړي ته الټه شي لکه نظر یې انداز یې ورته بدل شي. دي تلي وو سره په هغه ټایم باندې پیسې هم راغستې دي دا د نشي جنګ نه دی دا د پیسو دی او د ګاډي دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو د پښتونخوا مشهوري پلازې اقبال پلازې مخې ته یو تن په څه وجه قتل شوی و دا چا قتل کړی و وجوهات سو او پولیس بیا ملزمانو ته څنګه ورسېدو د دې ټولو سوالونو جوابونه زما په ننني پروګرام کې شته. زمونږ کرائم کہانی په سوشل میډیا باندې ضرور سپورټ کې او زمونږ نوې ویډیوګانې ضرور وګورئ. ډي ایس پی فقیر آباد عمر افریدي نه به تپوس کوو چې په 2 فروری اقبال پلازې مخې ته کم مړی شوی د هغې ډیټیل هم راته وایي او بیا دې ملزم ته څنګه ورسېدل. جی 2 فروری باندې فقیر آباد پولیس له اطلاع ملاو شوه چې یو کس قتل شوی پروت دی د دلزا کروڑ باندې اقبال پلازې سره حسب اطلاع فقیر آباد پولیس لاړلو نو واقعي هلته یو کس وژل شوی و او فقیر آباد پولیس په مختلفو زاویو خپل تفتیش آغاز وکړلو. د هغه رور مدیریت کې مقدمه رجسټر کړه رور گویا و چې یاره د قتل نه یو 2 ورځې مخکې د کور نه په خفګان روتې و او موږ ته اطلاع ملاو شوه چې یاره ستاسو رور هلته وژل شوی دی. پولیس له سی سی ټي وي فوټیج ملاو شولو کوم ځای کې چې وشوه نو ډېر کلوز سی سی ټي وي فوټیج ملاو شولو دغه سی سی ټي وي فوټیج په مدد سره موږ ته کیس آسان شولو. موږ چې کوم مین ملزم و ذبیح الله د هغې تلاش مو وکړلو هغه بیسیکلي د افغانستان دی او په تارو کې د کېږي تارو اوسېدونکي نو هغه ملزم مو ګرفتار کړلو او عدالت له مو پیش کړو. ملزم چې دی خپل بیان کې څه ویلي دي چې هغه دا څه وجه وه چې دی قتل کړو دا خو یې ملګری و. ملزم ویل چې بالکل دا قتل ما کړی دی زه هم جیل له تللی وم او دا مقتول هم جیل له تللی وم هلته مې ورسره تعلق جوړ شو د جیل نه هغه هم رها شوی زه هم رها شوی وم. دې د وقوعې په عرض باندې دلته راغلې وه نشه مشه مو رااخیستې وه او بیا دلته د دلزاګ روډ باندې کوم ځای کې چې جایوکو دلته رالو دوی مختلف خبرې کې خو اصل خبره دوی په نشه راته راغونډ شوي وو. زیاتره کیسونه داسې کېږي چې هغې کې یو نه یو فیکټر د آیس وي دا کمیږي به څنګه د آیس دا استعمال چې کم دی دا ملزمان به څنګه نوي کېږي او آیس به کمیږي څنګه دی. د آیسو خلاف موږ له پراپر اویرنس پکار دی چې موږ مختلف کالجز یا د څومره زموږ انسټیټیوشن دي چې دې کې یو پراپر سیمینار د دې خلاف ارینج کو چې خلکو ته دا اویرنس وشي چې یاره لکه د آیس یو داسې نشه دی چې چونکې دا دواړه خپلو کې ملګري وو جیل کې هم یو ځای پاتې وو هم بهر راووتو هم په دې نشه باندې وران شو د دې د وجې د دې د مرګ د ده سبب شو. پولیس د آیسو خلاف اوس تاسو د فقیر آباد چې کوم تاڼه څونه کاروایانې کړي دي؟ الحمدلله فقیر آباد پولیس ډېر کاروایانې وکړي د آیسو خلاف مونږ تاسو کتی شي پر آن د ریکارډ دي چې مونږ د آیسو خلاف خو کاروایانې مو کې اف آی آر یې خلاص کړي دي. ذبیح الله د موږ دا اورېدلي چې د جیل دا دوستانه ډېره پخی که نه تا د خپل دوست انور خان ولې ووجه؟ سر جی لکه جیل یارانه دوستانه پخی خو لکه دي خو خبرې پکې څه داسې راشي دي خو چې هغې من انسان یو خو د نشي په حالات کې پوه نه شي او بل داسې دی چې لکه خبره په دماغ بده ولګي نو لکه بس هر سړی عزت لري لکه دی خو وګوره او نور ما څه د کس ته نه دی کړی او بس الله نه سیډ حدیثه وراله بس دا په دغه ورځ باندې دی خو ستا ملګری و که نه خلک وایي چې تاسو د سار نه یو ځای وه تاسو سار نه چرته تللي وایي بیا دلته څنګه راغلی؟ دا مونږ سار نه چې یو ځای شو لکه کارخانو ته لاړو هلته نه نشه راواغېسته ښه صحیح سم دم راسره او بس انسان یې نشه کې لکه خوی سړي ته الټه شي لکه نظر یې انداز یې ورته بدل شي لکه مونږ یو دا سیسټم نه خو لکه انسان دی که نه بس نشه یو دا شیز دی چې سړي باندې ډېره زوروره شي. تاسو چې کارخانو نه رالی ډایرکټ د اقبال پلازې مخې ته رالی؟ چې دلته راو دلته چې کله د تا سره بحث وشو که نه په دغه ته چې کومه خبره کې نو پهله ستاسو څه جګړه هم شوې وه؟ نه جګړه هم نه وشوې خو دغه ټیم کې د ماله غوزار راکو جی دا شونډه مې چې کوم دی لکه دغه خوشې و پکې څنګه څوک راکو
د سره لاس کې لیټر غونډه کې هغه اور بلولو هغه ورسره نو په هغې زما را شونډه ولګېده په سوک سره نو ماته شوه بس ما له غوسه راغله چې غوسه راغله بس یو مې د خبرې هم داسې راته کې او بل چې کوم دی نو او چاکو چرته و تا سره چاکو ما سره یو لکه سار نه هم را سره یو تا ځان سره څه دپاره ګرځو بس داسې مې ګرځولې لکه هر نشهي سره چاکو یې خو لکه ما دې دپاره نه دی ګرځو چې زه به بېده ووایم خو بس بیا تاسو غزاره په چاکو و ما خو به غزارونه دوه درې کړي خو لکه دې خو دغه یو غزار رانه به دې تشي کې غلط ولګي نو ستا مخکې دی مړ شو نه چې زه بیا یو له شل منټه بعد خبر شوم چې هغه وفات ته بیا چېرته وتښتېدې چېرته نوم تښتېدلې لکه کور ته لاړم کور کې مې څوک خبر نه کړ مصروف وتم بس بار به ګرځېدم چې ګرځېدم بس اخر دومره تنګ شوم چې ما سره خپلې نشې دپاره به هم پیسې نه وي بس هلته کې فردوس کې پول ورته وایي د غټ پول دی هغې لاندې وده شوم بس دغلته کې ونیولم کله چې تا دې مړ کو بیا خلکو تا ته ووایي چې زه بي تا پسې پولیس ګرځي نو ته تښتېدې نه چېرته بس زما همت نور نه و سرجي چې زه تللی وی چېرته نه را سره پیسې وي داسې نه را سره څه بل څه و ته ای د کم ځای او اوس اوسېږې چېرته اوس اوسېږو په تارو ژبه کې وابړه کالني او یو ذاتي د افغانستان یو انور خان سره دوستانه چېرته جوړه شوې وه کله جوړه شوې وه دا د یو کال دو خبره ده او جیل کې مې ورسره دوستانه جوړه شوې وه او بس بیا دلته ورسره ملو شوم چې دوه کال دو بعد نو بس داسې حدیثه پکې راغی ته څه کار کې زه سبزی کار کوم څومره وخت نه آیس کې څلور د پنځو کالونو هېڅ کم نه دی څه مزه یې دی آیسو کې دې کې هېڅ مزه هم نه وي خو بس سرجي لکه انسان بدعمله وي لوفر وي لکه دې خو نه په خپل حال وي نه په بس په کور وي نه په اور وي بس سرګردانه ګرځي خو بس انسان ته کور والا درې پیرې هسپتال کې هم داخل کړی دی څلور پنځه پیرې داخل کړی یم خو لکه بس انسان دی اوس څه ووایم چې دا ول هسپتال کې چې څو پورې خلک داخل وي نو دې نه وړېدلي وي نو بیا چې روزي بیا څه چلو شي ته چې بیا دې طرف ته میاشت نیوه ګرځېدم داسې او قسم دم وم لکه ښه زندګي مې وه ښه خوشحاله وم مور او پلار مې رانه ښه خوشحاله ورونه او خویندې مې رانه ښه خوشحاله بیا چې دې غلطو حالتو ته راغلم سرجي بس بیا دلته خلکو لاس کې چې د آیس ولیدل نو بیا دې ورته زړه جیم دغسې او چې نس کې اوس خو ته آیسي که نه جی چې نس کې نو څه چل کېږي چې نس کې به وجود خوږېږي لکه دې خو ګوره او نشه غواړي وجود نو بس هغه نو بیا په انسان په خپل لوي نه د بل په لوي بس چې سی ورلو نشي دپاره د 100 روپو آیس کې روزانه داسې 800 900 او 900 راغشته داسې دا پیدا کې چېرته دا هم بس کباړ به مې راټول کو کله به مې غلام نه سره چې لکه څه دا غلام لا کې چېرته پولیس نیولې وې او نیولې وم څو پیرې یو پیرې نیولې بیا جیل کې څو ورځې تېرې کړې هغه 107 وز مخامخ مې ښځې روچت کړو لکه پیازو دړۍ وه لکه سبزي وه او بس سارې را پسې 107 واچولو جیل ته لاړم هلته نه جج را پرېښ ته دومره ښکلې هلکې که نه تا چېرته په ځان باندې زړه خفه شوی دی ولې مې نه خفه شوی مې دی سرجي ولې نه نو ولې څکې آیس تاسو وي عمل دی نشه دی لکه دی خو وجود یې غواړي چې یو ځل نه وي ته چې اوس دې پیرې جیل ته لاړ شي بیا به پرېږدې آیس جی هر څه به پرېږدم جی ته خو دا ورځ باندې تاسو کارخانو کې آیس اغشتي نور چېرته مغشتي دي آیس اوسه پورې بس ما خو په کارخانو نه راوړه سرجي او دلته راته بس داسې معلومات نشته دي او جیل کې وم چې جیل نه راووتم د دې حالات ډېر بدل و بس ما به ځان له کارخانو نه راوړه جیل کې آیس ملاوېدل هلته کې ملاو شوي نه ما کله نه دی اخیستي سرجي تاسې ملاوېږي زه اورېدلي مې دي چې ملاوېږي خو لکه ما نه دی اخیستي کله آیس دې نه ایسکلی که نه نو څه غوسه ورځي خلکو له طبیعت څنګه یې لږ ووایه بس هسې بور وي لکه وایي چې خدای پاکه څه وکړم کله په ځان باندې بلیډ کېدي لکه خو ځان خوږ کړي لکه دی خو کور والا مجبوره شي پیسې ورکړي چېرته د چا نه پیسې غوښتي هم دي د آیسو دپاره جی چېرته بس د یار دوست نه م غوښتي دي وایي چې کله خلکو ته مخامخ شي او چاته پته چې دا آیسي دی نو خلکو دنه نفرت نه کوي ولې نه کوي جی نو څه حیا دله نه راځي ټیم سره ملامت شو ځان سره دی دا چې کوم ملزم ارست دی دا چې کوم چاقو باندې دا سړی والي هغه چاقو برآمد دی او جی بالکل علیه قتل هم برآمد ده او ملزم هم گرفتار شوی دی هغه مونږ به دنه نشاندهي باندې اخلو
علاقه له داسې برآمد ده چې هغه د ویلي چې ما فلاني ځای کې ایښی دی هغې ته به مونږ ټیم تیاریږي ځي به راولو بیا او جي د آیس اکثر چې مونږ کیسونه ګورو نو داسې د آیس کې یو نه یو ملزم د سټریټ کرایم نورو کې داسې ملوث وي د آیس به روکاویږي څنګه چې روکتام ودرېږي څنګه یاره جی بس دې باره کې خو مخکې هم ډېر ښه یو پروسس شروع شوی خو بیا هغه لږ ټیم دپاره وشو کوټس هغې ته سزا سخته کړې وه کې پي اسمبلۍ نه یو بل هم پاس شوی چې در دې کې لږ سزا زیاته شوې وه نو هغې حوالې سره بیا دې کې ملزمان چې هغې ته به ریلیف نه میلاوي نو ډېر اخ شوی خو لږ کم وخت پاره ځکه چې هغې کې بیا ډېر نوره لانجې راووتې نو هغې د وجې نه بیا عدالتونو هم هغې کې لږ ریلیکسیشن وکړو که دې کې مونږ دا وکړو چې یاره لږ د دې سزا سخته کړې شي او دې باندې صوبایي ګورنمنټ یو سیریس ایکشن واخیستی شي نو دا بیا الله به دا کړو چې کله د دې آیسو سمګلینګ او ډیلینګ سزا زیاته شي دا ذبیح الله چې کوم ملزم دی دی خو وایي چې زه آیس کم واقعي دی آیس کی دی کې دی چې ځان نشي شو کی نو عدالت نه بیا د ریلیف نه ملاوي جی دا همدا خبره چې ریلیف ملاویږي خو هغه کنفرم نه مونږ هغه د میډیکل نه مخ دي ته هم پته وي ملزمات چې مونږه کا ځان آیس اډکټ شو کو نو مونږه ته ریلیف ملاوي دي شي نو دی هغه سایډ ته هم هغه کوشش کولی شي خو مونږ دوران انویسټیګیشن معلومو به چې آیا واقعي دی آیس اډکټ دی کنه دی اب مونږ د میډیکل وغیرہ کو هغه نه مونږ ته معلومي کاکا دا کوم ملک چې مړ دی انور خان دا تاسو د بس کار کوي جی د مخ د ټیکسي موټر چلولو سر او د دې ورځ کې خو د ټیکسي هم په باندې کولو او کته ته کې د دکاندارانو ته نه چې مې و یا صابون دا به ولا ورکولو سر دا سو بچیو جی د دوجی د کور کې سورې سے پہله جګړه کړې و یاره پنځه شپږ ورځې کړې خو داسې جګړه خو نه وکړې خو بس هسې څه خبرې وبرې کور کې وکړې بس ډېر څه شور مور داسې څه بوال ټاسول نه شي سو ورځې کور ته نه راغلی یاره یو دوه ورځې خو ځینې ورغلی درې بیا تاسو ته د څنګه پته ولګېده چې انور خان چا قتل کړی دی چا درته ویلې د هغه په جیب کې سر یو دکاندار و د هغه لمبر و د هغه له تورې چاجي ورکړې وي د هغه لمبر ورسره جیب کې و چې تاسو چېرته کې دی دی نه هغه لمبر د ده د جیب نه دغه مړي دي انور خان ویستی دی او هغه لمبر یې میلاو کړی نو هغه د بړه په میره کې ګلاب نوم یو جي هغه ته وی چېرې دا لمبر ستا یې هغه ورته ویل چې او وی چېرې انور خان پېژنې نو هغه ورته ویل چې او ویل هغه مړ دی او د فقیرآباد په تاڼه کې پروت دی او تاسو راشي نو بیا زما دا زوی م رالو او یو دوه کسان ورسره نور هم رالیږي او دی نه اوچت کو بدلو زما د زوی نه داسې یو منټ دوه خبرې داسې لګې شوي وي چې د ایس نشم کولو د دغه کولو دا یو پنځه ورځې مخکې راوتې او جګړه مګړه یې کړې وه نه ایس نشه کوله جي دغه وخت کې او نه څه کول واړې دوه لوڼه وي هغې دپاره دغه له 100 روپۍ مزدوري کوله جي او دا ګاډی سر پردی و دی وله په دانده باندې ورکړی و سر دغه وله چې 800 روپۍ ورځ به یا د میاشتې یا دغه خو غله به پیسې ورکولي او جي د انور خان رور سره به خبرې کوو د سره چې کم موټر و کله چې تاسو د قتل اطلاع میلاو شوه که نه چې انور خان قتل شوی دا موټر څه شو حاجي مونږ دلته کې تاڼه کې ته راغو تاڼه کې دی وی چې ګاډی نشته دی دی ما ته چې څه کار کوي ما ورته چې ټیکسي مزدوري هم پې کوي په دغه ټایم هم ورسره ګاډی و نه چا سره راوتی و د څوک ملګري د ملګرو پته نه لګي خو ټیکسي به یې پې کولو او جي نه نو اوس تاسو څه وایئ چې هغه موټر څه شو نو بس اوس چې دا کم ملزمان دي دي ته بس پتې چې موټر یا دی اغستی دی یا چېرته ودرولی دی اوس الله علم دی خو ګاډی و دا چې کوم د ملزم پولیس نیولی دی ذبیح الله او وایي د انور خان زما ملګری و د دې بل هم څوک ملګری و نو انور خان دی و چې زموږ ملګری خو چې دې سره کم ملزم دی کیدای شي ټول ډیټیل هغه ته پته وي ځکه چې زموږ د ترور زوی دی هغه سره د انور خان پیسې وي د ور راوستې په رشقه کې څوک یې ور راوستی دی د انور خان او دغه بله لک راغلی و د دې ذبي دا بل ملګری ها د ذبي او درې ملګری هم شته دویم ملګری چې کوم اوس لا نه دی نیولی شوی هغه ورسره کلي ته هم راغلی پیسې راغستې چې پیسې راغستې دي په سبا ماښام باندې موږ ته بیا د تاڼې نه اطلاع شوه چې راشي ستاسو دا کس دی دلته کې پروت دی انور خان دغه پیسې د چا نه راغشتې وه څونه پیسې راغشتې وې د دې هلک په مخ کې زما ترور زوی دی هغه سره یې پیښې وي 15000 روپۍ وې نو دوی ورغلي پیسې ترې راغستې دي
راتلو ځای موږ په سوال جواب وکړو چې هلک هغه رشکه کې راغلی دی او موږ نه پیسې واغستې او لاړو نو بس موږ ورته صحیح ده. پولیس څه وایي تاسو ته چې ګاډی څه شوه پیسې؟ پولیس والا وایي چې یاره دی خو نه ګاډی مني او نه پیسې مني او دا دغه مني قتل مني چې ما قتل کړی دی. ما 2 چاړې ما والې دی او بیا دا بل ملګری مې راغلی دی نو بیا هغه 2-3 چاړې والې دی. چې انور خان جیل ته څه کې تللی؟ جیم مخکې بس دغه نشه مشه کړې وه هغه بیا مونږ ورکړی بیا هسپتال ته مونږ داخل کړی. اوس دی نن سبا ټیکو دی بالکل سیټ و خپله مزدوري بیا کوله جي. دا ملزم چې کوم وی آیس و نشه باندې ما سره وران شوی دی دې کې څونه حقیقت دی؟ دا په نشه نه دی سر، دا په نشه بالکل نه دی. د سره په اینی ټایم باندې دی تلي وو سره په هغه ټایم باندې پیسې هم راغستې دي. دا د نشې جنګ نه دی، دا د پیسو دی او د ګاډي دی. خان د مقتول انور خان دا رور چې کومه خبره کوي چې هغه سره یو موټر هم او ورسره 60,000 روپۍ هم وي، د هغې د ملزم چې کوم نیولی د هغې باره کې څه وایي یا پولیس د هغې باره کې څه تفتیش کړی؟ بالکل چې کوم گرفتار شوی ملزم دی ذبیح الله د هم ویلي چې کوم بل ملزم دی مبینه طور باندې ویل کېږي داسې چې هغه هم ملزم دی. ملزم ځکه دی چې سی سی ټي وي فوټیج هم ته چې کوم ملاو شوي نو په هغې کې د دویم کردار داسې حرکات شته دی نو هغې باندې انشاءالله پولیس شروع دی. دوی چې کوم کس یادوي کافي انفارمیشن مو کلیکټ کړی دی انشاءالله درته در به هغوی له هم ورسو. باقي به بیا د هغې د ګرفتارۍ نه بعد دا پته ولګي چې د کس را الټو ګاډی هم و او پیسې ورسره هم وي. څومره حده پورې د ګاډي خبره تره چې کله دا بل ملزم دوی چې یادوي هغه ګرفتار شي نو هغې نه به بیا پته ولګي. فلحال د ګاډي ځکه موږ ته پته نه لګي چې کوم فوټیج مشکوک فوټیج موږ ته ملاو شوی په هغې کې نقل و حرکت د ګاډي بالکل نشته. دا همدلته فیدل راغلی همدلته نه بیا دغه شوی هم دی دلته قتل شوی هم دی. ګرانو ملګرو د نشو دی الله بیخو باسي خو د آیس د نشې چې څومره تباهي خوره کړې ده او د دې په مقابله کې څنګه پولیس ناکام ښکاري نو دا ډېر خطرناک صورتحال دی. هر یو جرم کې د آیس یو نه یو فیکټر وي. الله نه به دعا کوو چې الله دې پولیس له دومره وس ورکړي چې دا خلک د دې د آیس او د دې بلا نه خلاص کړي. آمین.